یو معاشره کې چې سړی پاتې کیږي د معاشرت چې کوم ژوند وي نو د هغې بنیاد چې دی نو هغه په دوو خبرو باندې وي. د دې معاشرې د ارتقا دپاره د وجود دپاره او دوام دپاره د معاشرې په هر یو فرد کې دوه خبرې لازمي طور باندې پکاري دي. لومبنۍ خبره چې ده نو هغه د خپل ذات اصلاح ده چې سړی د خپل ذات اصلاح کوي، په خپل ذات کې چې کومې خرابیانې وي، کمزوریانې وي چې هغې طرف ته دی فکرمند وي او د هغه کمزورو او د هغه خرابیانو د ازالې او د اصلاح د پاره د مصروف عمل وي. او دویم سیس چې دی په معاشره کې خلکو سره ښه تعلق دی. اول د خپل ذات فکر چې د خپل ذات اصلاح وکړله نو بیا د هغې نه پس د معاشرې چې کوم نور افراد دي، نور خلک دي، هغې سره ستا تعلق څرنګې پکار دی. مطلب دا شو چې د دې معاشرې او د سوسایټۍ د دې خلکو پتا باندې حق دی او د هغه حق ادایګي چې دی نو هغه به ته کې. که چېرې مور او پلار دی نو د هغې خپل یو حق متعین دی. که چېرې ښځه ده نو د هغې خپل حقوق دي کوم چې د خاوند او د زوج په ذمه باندې دي. اولاد دی د هغې خپله ذمه داري ده. رشتهداران دي د هغې دپاره هم حقوق متعین دي. صله رحمي به کې ګاونډیان دي، همسایه دی. شریعت د هغې دپاره هم موږ ته اصول او رهنمایي او لاره چې ده نو هغه ښودلې ده. که چېرې په دې ماحول او په معاشره کې کمزوري خلک دي، غربا دي، مساکین دي، د هغې د دادرسۍ دپاره هم احکامات چې دی نو هغه موجود دي. که چېرې مسافر دی، ملمه دی، دا ټول د معاشرې افراد دي. انسان چې ژوند تېروي نو د ټولو خلکو سره د دې واسطه راځي ولې چې دی مدني الطبع دی، د دی نه بغیر پاتې کېدی نشي، د دی نه بغیر دا معاشره په وجود کې نشي راتلی، د دی نه بغیر دا معاشرت چې ده نو دا ارتقا ترقی نشي کولی، چلیدی نشي دا معاشره. د دې ټولو به ته خیال به ساتې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ټولو په حوالې سره د خپل ذات په حوالې سره هم او د معاشرې د دې ټولو افرادو په حوالې سره زمونږ رهنمایي کړې ده او بیا یې حکم کړی دی فاعط کل ذی حق حقا. هر یو حقدار ته د هغې حق ورکه.